أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الله رب العزت سورة نور مونږ ته خپل قانون او خپل حکمونه بیان کړي وو. نمبر 1 د زنا بیان وو، د زنا حد وو، هغې نه پس د دروغجنو سزا وو او هغې نه پس الله رب العزت مونږ ته بیان فرمایلی وو چې څوک دروغ ووایي دوی ته به سزا ورکړي او د دوی خبره چرته به هم قبلولی نه شي. بیا څلورم نمبر الله رب العزت قانون ذکر کړی و چې کله د ښځې او د خاوند په خپل مابین کې دغه شان یو معامله راشي هغې حل به څه وي، هغه پرون تاسو اورېدلی و. نن الله رب العزت مونږ او تاسو ته ډېر عجیبه یو واقعه ذکر کوي چې دا واقعه انتهایی زیات د افسوس مقام دی چې نبی علیه السلام بیبیانې مبارکې کې یو بیبي داسې وه چې نبی علیه السلام به ورسره انتهایی زیات مینه محبت به یې کوله او دا بیبي حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو داسې زنانه وه چې د پیغمبر علیه السلام ډېر احادیث مبارکه او دغه دین ډېر حکمونه دغه قرآن دا ډېر زیات د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل شوی دی. انتهایی زیات قابله او پاک دامنه او بهترین او یو نیک سیرت خاتون. واقعه دی ځکه الله رب العزت دا واقعه مشهور د واقعه افک باندې. افک ویلی شي بدترین دروغ، بدترین الزام او تهمت. واقعه ډیر زیات اوږد دی، موږ سره اکثر ټیم کم وي خو انشاءالله آیتونو سره به تفصیلا ووایو، خلاصتن ووایو، واورئ او نور به انشاءالله تفصیلا ووایو. په 6 هجري کې نبی علیه السلام بني المصطلق ته تشریف وړی او هلته نه بیا پیغمبر علیه السلام چې کله هغه غزوې نه فارغ شو پیغمبر علیه السلام بیا واپس راتله نو حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هم پیغمبر علیه السلام سره و. دوی په لاره کې په یو ځای باندې داسې ودرېدله، دغه شپې آخري حصه وه او سبا ته نږدې وه. په دې ټیم کې دغه قافله دلته ودرېدلې وو نو دغه سبا نزدېکت باندې اعلان وشو چې ځان تیاری وکړئ قافله به وس روانېږي. نو دې کې حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغې ته د قضایي حاجت ضرورت و. هغې ووی چې زه به لاړ شم داسې یو ځنګل طرف ته یو سایډ ته دې قافلې نه هغه داسې بهر ته راووتله قضایي حاجت دپاره. چې کله هلته لاړو اتفاقا هغې په دغه غاړه کې یو هار و چې هغې د خپل خور نه دغه هار عاریتن اغستی و چې چرته به تله نو دغه هار د خپل خور هار اغستی وه، په خپله ورسره نه وه. نو هغه هار چرته وغورځېدله نو دې ډېر زیات پریشانه شوه چې دا هار خو یې د خور وه او هغې نه یې اغستې و چې زه چې واپس راشم تاله به درکړمه. نو دوی د هغه هار په تالاش کې هلته لږ ټیم زیات واغستو. چې ټیم واغستو کم قافله چې ولاړو د پیغمبر علیه السلام هغه قافله روان شو. چې کله قافله روانېدل نو د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو کم اوښه چې وه هغې ته یو داسې کجاوه ورته ویلی شي هغه یې جوړه کړې وه چې دا زنانه به پکې کېناستله. نو هغه کسانو هغه اوچت کو په اوښه باندې کېښودله. هغې دا خیال و چې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په دې کې ناسته ده. نو د دې دومره زیات وزن نه و، ماشوم داسې بدن ورکوټې غوندې کې و، نوجواني وه. نو هغې ته دومره محسوس هم نه شو چې دا کېناستو دغه شیز دا خالي دی، بلکې هغې دا ګمان و چې دغه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په دې کې ناسته ده. هغه یې راوچت کو هغه اوښ باندې کېښودله او قافله روانه شوه. چې کله قافله روانه شوه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې قضایي حاجت نه کله واپس راغې ډېر پریشانه شوه. چې کله پریشانه شوه راله قافله ورنتلې ده نو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغې د حکمت عملي نه کار واغستو، د قافلې پسې شاته روان نه شوه او اخوا دېخوا چېرته قافله یې ونه کټله بلکې په اقه ځای باندې په کم ځای باندې چې هغه ناسته وه اوښ چې و په اقه ځای باندې کېناستله.
هغې دا ګمان وکړو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام او دغه خلکو ته چې کله پته ولګي چې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په دغه اوښ باندې نه ده سواره شوې بلکې پاتې شوې ده نو هغې به واپس راځي دغه ځای کې به ما ګوري او بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو دستور یو قانون او یو ضابطه او یو ترتیب پیغمبر علیه الصلاة والسلام به یو کس د قافله به مخکې وه او بل یو کس ته به وایي چې ته به وروسته د قافلې نه راځي چې په لاره کې څه سامان وغورځېږي قافلې نه یا څه پاتې شي دا به ته را اوچتوي نو دې کې یو صحابي حضرت صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه دې چې کله راغی ګوري چې انسان دی هغه دلته اوده دی او سحر ټیمو سحر قریب نو په دې کې عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها راغی او په خپل ځای باندې سترګې وغړې اوده شوه چې کله اوده شو دغه صحابي راغی چې کله وکتل نو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دغلته اوده وه نو دغه صحابي په تعجب او په حیرانتیا کې ووی انا لله و انا الیه راجعون دومره خبره قدرې وکړله او بیا یې وپېژندله چې دا خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارکه بیبي ده او وپېژندل چې دا د امهات المؤمنین دی او وپېژندل چې دا هغه پاک دامه ده او نیک سیرته او یو باوقار یوه زنانه ده دی چې کله دومره وی انا لله و انا الیه راجعون نو دغه اواز حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها واوریدل چې کله هغې واوریدل هغه فورا پاڅېدل او خپل ځان یې پټ کړو مخ یې پټ کړله چې کله مخ یې پټ کړو نو دغه صحابي دې سره هم خپل اوښه وه نو دې په عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره بالکل خبرې هم نه ده شوې او بالکل ورسره صرف انا لله و انا الیه راجعون دین علاوه عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره یو خبره هم نه وشوي دی خپل هغه اوښ د مخې نه ونیول عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د دې اوښ ته وختله دې دواړه روان شوله چې کله روان شول هغه قافلې ته ورسېدل چې قافلې ته ورسېدل نو بیا هغه قافله کې یو کذاب یو منافق انسان هم و هغه قافله کې چې هغه ډیر زیات دروغجن او ډیر منافق انسان و عبدالله ابن ابی ابن سلول هغه هم په هغه کې قافله کې موجود و هغې ته موقع میلاو شو چې زه به اوس پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته په یو طریقه باندې درد او دک ورسو هغې ته موقع میلاو شوله هغې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پاک دامنه بیبي مبارکه باندې تهمت وتړله او وی نعوذ بالله من ذلك وای حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بدکاره ده او حضرت صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه سره زنا کوله په دې وجه باندې دوی قافلې نه وروسته پاتې شوي چې کله هغې دا تهمت وتړله نو په مسلمانانو کې هم یو افواه خوره شوه په مسلمانانو کې هم بعض کسان د دې خبرو نه متاثر شوله لکه هغې کې حضرت حسان او حضرت مستح او په زنانو کې حضرت حمنا رضی الله تعالی عنها وه چې هغې هم دا ګمان وکړله دا خبره ومنله چې نعوذ بالله من ذلک دا پاک دامنه ښځه نه ده بلکې نعوذ بالله من ذلک د پیغمبر دغه بیبي دا بدکاره ده نو په دې ټیم کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته انتهایی زیات درد ورسېدله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته انتهایی زیات تکلیف میلاو شو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته انتهایی خفګان میلاو شوله د هغه باره کې الله رب العزت بیا غالبا دو رکوع د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په باره کې د قرآن آیتونه نازلیږي او د هغې صفحې الله رب العزت د عرش معلا نه کوي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته چې کله سفر نه لاړله عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیماره وه چې بیماره وه حالات طبیعت ډېر زیات خراب و نو چې کله دې سفر نه واپس راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې نور کله به کور ته راتلو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل بیبي مبارکه سره کم خبرو انداز چې و کم ناسته کم طریقه او کم مینې محبت اظهار چې و هغه لږ تبدیل شوي و پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه الزام چې واوریدل عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنه سره هغه خبرو هغه انداز یې لږ بدل و عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هم ډېر زیات پریشانه وه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام خو داسې نه و اچانک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته څه چل شوی دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې بدل غوندې کې ښکاري راشي کوټې ته دننه شي سلام وکړي بیا وایي څنګه یې ښې بس نور باقي خبرې نشته
اوس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه الزام او د تهمت د وجه انتهایی پریشانو، لیکن عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته اوس پته نشته چې په ما پسې داسې تهمتونه تړلې شوي دي او په ما باندې داسې د زنا الزام لګولی شوی دی. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته بالکل پته نه لګي. نو په دې کې کم یو صحابي مستح هغې مور بیبي هغې ته عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ووی چې هغه وخت کې به داسې چلو چې دغه قضایي حاجت دپاره به داسې کور نه بهر ځنګل طرف ته به وتل. هغه ټیم کې واشرومونه نه وو. نو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د مستح مور ته یې ووی چې راشه قضایي حاجت ته ځو. چې کله دوی کله قضایي حاجت ته لاړله نو په دې واپسي کې دغه ام مستح هغې دغه برقه یا یو څادر هغې کې خپه ونښتله او داسې دا څادر د خپو لاندې ونښتله او وغورځېده غوندې کې. نو په دې ټیم کې هغې یو بددعایي په عربي ژبه کې یو بددعایي مستح په باره کې وویله، بددعا یې ورکړله حضرت مستح ته هغې مور. نو په دې کې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هغې مور ته فرمایي وایي دا څه کوي ته چې دومره یو بهترین یو صحابیت باندې ته د هغې ته داسې الفاظ ولې استعمالوي د بددعایي. نو ام مستح عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي وایي تا ته پته نشته چې مستح ستا په باره کې څه وایي. نو په دې ټیم کې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما ته خو پته نشته. بیا ام مستح عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي وایي ستا په باره کې داسې خبر مشهور شوی دی په مدینه کې، ستا په باره کې داسې یو خبر خواره شوې ده. په دې ټیم کې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها انتهایی زیات خفګان، انتهایی زیات درد دک ورته ورسېدله او ډېر زیات پریشانه شوه. یو هغه بیماره وه او دا بیماري نور هم زیاته شوله. دې کې دا واقعه وشله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم د صبر او د تحمل نه کار اخلي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم جذبات نه کوي بلکې الله رب العزت حکم ته انتظار کوي. او عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمیل چې زه خپل پلار کره ځم ابوبکر صدیق خواته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورله اجازت ورکړو چې لاړ شه. چې کله لاړله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې کله خپل پلار کره لاړله مسلسل دوی شپو دومره یې وجه جړلی و چې یو شپه کې یو ټک خوب یې نه وه کړی او دغه سترګو نه به دغه اوښکې را بهېدل. گویا داسې به وه چې ابوبکر صاحب او عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها او د هغې مور بیبي هغې ووی چې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کیفیت دومره وه د خفګان نو داسې به یې جړل چې هغې دغه کلیجه گویا چې د دې دا کلیجه شلیږي، دومره زیات پریشانه به وه، ډېر درد ورته میلاو شوی. بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم راغی، ابوبکر هم ناست دی او د عایشې مور بیبي هم ناسته ده او پلار هم ناست دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغی عایشې ته فرمایي عایشه که چېرته دا کار نعوذ بالله شوی وي نو الله په دربار کې توبه وباسه او که نه وي شوی نو بیا هم الله رب العزت بیا ووایه. عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خپل پلار ابوبکر ته وایي چې پلاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له جواب ورکه. پلار هغه هم د پیغمبر عاشق د پیغمبر صحابي زمونږ اولنی خلیفه هغه هم دغلته تشریف فرما دی. په خفګان کې دومره جرأت نه کوي د خفګان د لاسه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو جمله ووایي بلکې هغه وایي ما ته پته نه لګي چې زه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته څه ووایم. په دې کې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خپل مور ته وایي مورې ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له جواب ورکړه. هغې مور هم وایي زه به څه ویم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته. هغې سره هم جواب نو ډېر د خفګان او د درد معامله وه. لیکن عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها انتهایی پاک دامنه نیک سیرته او یو بهترین او یو نمونه دار یو ښځه وه. هغې په خپل الله رب العزت باندې دا یقین او دا بروسه وه چې الله رب العزت به زما صفاحي کوي. لیکن هغې دا ګمان و چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې به الله رب العزت زما دغه خبره ښکاره کوي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دغه واقعې نه الله پاک خبرداروي. خو بیا چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې دغه آیات نازل شو دغه آیاتونو کې د عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د الزام هغه دفع کیږي، هغې د تهمت
صفاهي کیږي چې گویا چې خبردار پچا باندې تهمت مه لګوئ مسلمانه په نن سبا هم ما او تا ته پیغام دی چې تهمت مه لګوئ بدګماني پچا باندې مه کوئ غلط ګمان پچا باندې مه کوئ دا غلط ګمان دا انتهایی خطرناک ګناه ده الله رب العزت آیتونه نازلوي عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وای زما دا ګمان هم نو چې زما په باره کې به دا آیتونه نازل شي وای البته زما به دا ګمانو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به چرته خوب وویني یا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله الهام به وکړي لیکن دا هغه زنانه په باره کې الله رب العزت ډېر تعداد کې الله رب العزت آیتونه نازلوي چې قیامت روز پورې دغه قرآن کې به د هغې د صفایي په باره کې کوم آیتونه نازل شوي د دې به تلاوت کېږي هغه دومره پاک دامنه ښځه وه انشاءالله نورې خبرې به آینده درس کې به هم کوو لیکن دغه خلاصتن او نچوړ د خبرې بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه کسانو سزا هم ورکړې ده حد قذف چې هغوی تهمت تړلی و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغوی ته سزا هم ورکړله دوی کې درې قسمه خلک وو اوس به بیان راشي یو هغه کس چې هغې الزام لګولی و عبدالله ابن ابی بل هغه صحابه کرام چې هغوی د دې خبرو نه متاثر شوي وو هغوی هم دا خبره منلې وه هغوی باندې د حد قذف دغه سزا ورته میلاو شو بیا وروسته توبه وویستله لیکن کم کس چې تهمت تړلی و هغه ابدي به جهنم کې به وي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د جهنم د ټولو نه اخرنۍ طبقه کې دغه منافقین به وي هغه کس عبدالله ابن ابی هغه به جهنم ته ځي او صحابه کرامو رجوع وکړله او دې نه علاوه بل قسم خلک داسې وو چې کله په عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې تهمت ولګېدو الزام ولګېدو دې کې بل قسم خلک داسې وو چې دغه تهمت اوریدلو باوجود هغې د خاموشي مظاهره وکړله هغې دا ونه وي چې دا بهتان دی هغې دا ونه وي چې دا غلطه خبره ده هغې په باره کې هم الله رب العزت پیغام ورکوي او بهترین خلک او مسلمانانو کې اعلی مقام و مرتبه والا خلک هغه وو چې کله هغې واورېدل دغه تهمت په حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها باندې هغې ووي چې هذا بهتان عظیم دا عظیم الشان بهتان دی دا تهمت دی الله رب العزت هغه بیان مونږ ته فرمایي ان الذين وبشككم خلق جاءوا راغي بالافك فتهمت سرا عصبه منكم يودل لتاسنا عصبه منكم يودل لتاسنا وسدلت الله رب العزت منكم لفظ فرمای چې تاسو نه یو ډله الان کې دغه تهمت لګولو ولا د مسلمانانو نه نو سوکو عبد الله ابن ابي ابن سلول دا خو منافقو کافرو مسلمان نو بیا الله رب العزت دلته منکم لفظ ول استعمال کو چې دا کسان تاسو نو مفسرین حضرات لیکي چې دغه عبد الله ابن ابي د ظاهري تور باندې مسلمانو عقیدتن ایمان نو راوړي لیکن په ظاهر کې د ځان مسلمان حسابول او منافقو ظاهرتن مسلمانو ذکر الله رب العزت دلته منکم لفظ استعمال کو لا تحسبوه مګنئ تاسو دا شرن بدا دا کم الزام او تهمت باندې کم خبر چې تاسو ته ملاو شو کوم ډله تاسو ته دا خبر ورکړله او دا الزام تاسو ته بیان کړله تاسو په دې باندې دا بد مګنئ لکم د ځان دپاره دا بد مګنئ مسلمانانو بل هو خیر لکم بلکې دا خیر دی بهتره ده ستاسو دپاره لکل امرئ منهم هر یو کس دپاره وي منهم لدیونه ما هغسه اکتسبه من الاسم چې هغې کړی وي دغه ګناه نه چې دوی وکړو دغه ګناه نه څه مطلب چې کله د خبر میلاو شو د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په باره کې نو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هم ډېره زیاته پریشانه شوله چې دا څه تهمت ولګېدله صحابه کرام هم ډېر پریشان شوله بذات خود پیغمبر علیه الصلاة والسلام انتهایی د خفګان او د درد رسیدلی دی هغه ډېر پریشان دی د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پلار حضرت ابو بکر صاحب هغې والده هغې هم ډېر زیات پریشانه دی الله پاک فرمایي دا خبره تاسو بد مه ګڼئ بلکې دا بهتره ده ستاسو دپاره دا تهمت چې چا تړلې ده الله پاک فرمایي هغوی دپاره هغومره ګناه وي او سزا به وي کوم چې دوی دغه ګناه کې حصه اخیستلې ده دې کې څنګه ما اکتسبه چې وکړو یو خو الزام ولګول بل هغې په الزام یقین وکړله بل هغې په الزام
هغه خاموشي اختیار کړله الله فرمای دیو د پاره با الله رب العزت څه فرمای والذي تولى کوم کس چې ذمہوار دی کوم کس چې تهمت ولګول عبد الله ابن ابي کبره لوی تهمت جته تهمت لوی څوک ذمہوار دی منهم لدیونا له عذاب عظیم هغه د پاره به عذاب د الله رب العزت دردناک بوي چې تهمت تړلې وو لولا ولی ونشو اس سمعتموه هر کله چې واوریدل تاسو ظن المؤمنون چې ګمان کړي وي تاسو والمؤمنات او دغه مسلمانانو خزو بانفسهم پخپل خلق باندې خیرا د نیکی کله چې تاسو ته دغه تهمت دغه خبره میلاو شولا کله چې تاسو دغه تهمت دا خبره واوریدله داسې تاسو ولی ونه کړله چې په دغه تهمت باندې دغه تهمت تاسو درو ګڼلې وي او پخپل دغه مسلمان خزه امهات المؤمنین باندې تاسو ښه ګمان کړیو داسې مو ولې ونه کړله پکار دا چې کله عایشه په باره کې دا تهمت ولګېدل نو تاسو به انکار تاسو چې کله دا تهمت واوریدل تاسو یقین نه وکړئ بلکې د مسلمان ګمان همیشه دپاره به بهتره وي ښه به وي یو کس راشي درته یو خبر درکړي یو پیغام درکړي بد یو خبر ته یقین مه کوه بلکې تا بیا هم په هغې باندې ښه ګمان وکړه گویا چې دی دروغ وایي باید چې دی دروغجن دی الله فرمایي چې داسې ولې ونه شو چې خبر تاسو واوریدل او ستاسو دا ګمانونه ولې ښایسته ونه شو الله فرمایي وقالوا هذا او ولې ونه ویل تاسو چې کله دا پیغام واوریدل نو تاسو ولې ونه ویل چې هذا افک مبین چې دا یو لوی تهمت او غټ بهتان او یو الزام دی داسې مو ولې ونه ویل الله فرمایي لولا جاءوا ولران وستل عليه پدغه خبر پدغه تهمت باندې به اربعه شهداء سلور گواهان پیغمبر علیه السلام مخکې بیان تیر شو چې یو کس الزام ولګي دی به سلور گواهان پیش کړي الله فرمایي دغه کس چې په امهات المؤمنین باندې تهمت ولګوله دوی سلور گواهان ولې پیش نه کړله گواهان خو ورسره نه وکړه اسې د ګمان مطابق دا خبره وکړله عایشه صدیقه او صحابي وروسته راغلل عبدالله ابن ابی مخکې قافلې سره و چې کله یې ولیدله خپل ګمان یې وکړله بد ګمان یې وکړله الله فرمایي چې بد ګمان دې وکړله ګواهان در سره نه و ولې رانوستل فاذ لم یأتوا پس هر کله چې را نوستل بالشهداء دغه گواهان فاولئک عند الله فاولئک دغه کسان تهمت لګونکي دغه خلق دا هم الكاذبون دا الله رب العزت په نسبت باندې دا کاذبین دي او په کاذبینو باندې د الله لعنت وريږي او دوی ته بیا سزا هم ملو شوی بیا الله فرمایي دا وس دا آیت د هغه صحابه کرامو په باره کې راځي چې کوم صحابه کرام هم دغه پیغام باندې یقین کړی و یا هغوی هم دغه غلط فهمي کې مبتلا شوي وو صحابه کرام دغه خبرو باندې بغیر د تحقیق نه چې چا منلی و لکه مستح او دغه شان دي په ښځه کې حمنا او بل صحابي حسان هغوی په باره کې الله رب العزت وس فرمایي ولولا فضل الله علیکم کچرته نو د الله رب العزت فضل پتا سو باندې ورحمته او رحمت د الله رب العزت په دنیا کې والآخرت په آخرت کې لمسکم رسیدل به تاسو ته فيما افضتم د هغې په وجه باندې ما افضتم چې مشغول شوي و تاسو یا تاسو په څه کې مشغول وئ په بدګماني کې فيه په هغه بدګماني کې فيه په هغې کې عذاب عظیم ستاسو بیا به عذاب و عظیم عذاب به د دې آیت مطلب دا دی چې الله رب العزت فرمایي ولولا کچرته د الله فضل نه و شوی کچرته د الله رحمت نه و شوی دغه صحابه کرامو باندې که الله دوی ته د توبې او د خپل دغه غلطي باندې د پښمانتیا توفیق نه ورکړي او دی همیشه دغه شان دی په دغه تهمت کې مبتلا او دغه ګمان کې مبتلا الله فرمایل چې دوی لپاره په دنیا او په آخرت کې به عذاب وو لکه د چا دپاره عبدالله ابن ابی ګورئ هغې تهمت وتړله هغې باندې د الله رب العزت فضل او رحمت نه وه بلکې هغه د الله رب العزت د رحمت او د فضل نه ډېر زیات لري د الله رب العزت هغې ته د توبې توفیق ور نه کړله بلکې دغه دنیا نه
یو بدترین انسان لاړو او ټیکانه ابدي همیشه جهنم کې وي. لیکن دا کوم صحابه کرام چې الله په دې باندې خپل فضل وکړله، خپل رحم وکړله، خپل کرم وکړو او دیو ته الله رب العزت د توبې هغه توفیق ورکړله. بیا دیو ته هغه سزا هم ملاو شله د دروغو په وجه باندې. هغې نه پس دې توبهګار شو. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله رب العزت فرمایي دغه قرآن مجید په دغه آیتونو کې چې دغه دیو دغه صحابه باندې د الله رب العزت فضل وکړله او الله رب العزت دیو ته معافي وکړله. د دیو به آخرت کې انجام هغه نه وي کوم چې د منافق حضراتو، بلکې دیو دپاره به الله رب العزت په آخرت کې معافي کوي.